چې رمضان میاشت راشي بیا ډېر زیات ملګان شیک شي وایي تراویح نشته دا شی نشته دا شی نشته هغه مسلمانو ذهن چې یو شک ورته چې د تراویح اهمیت چې کومه ده هغه ورکوي د نبي علیه السلام شعر ته کړی وی بیا 20 رکعات دي بیا اته دي قسمه قسم خبرې کېږي یار عبادات ته او روایت چې راځي چې الله پاک رمضان په میاشت چې یې سجدې په برکت سره 1500 نیکیګانې ورکوي 1500 نیکیګانې تراویح دغسې دي چې قرآن تراویح کولی شي ښه خبره ده څوک لنډه کولی شي ښه خبره ده تراویح دي خو عزتمند مسلمانانو ورونو دا خبره تېر کال ما کړې وه چې قرآن تراویح سنت تا ثواب دا ښه خبره ده خو قرآن ویل په صحیح طریقې سره تلفظ ادا کول صحیح طریقې سره مخرج ادا کول دا فرض ده قرآن به غلط نه وایي قرآن به داسې تیز نه وایي چې تا نه تلفظ رد و بدل سي چې که تا قرآن سره زیاتوب وکړای تا قرآن داسې انداز چې وویلای چې تا نه جملې رد و بدل سلې تا چې کومه دوره تیزي وکړه چې په ټکي د څوک نسل پوی داسې تراویح الټه ګناه ده ثواب یې نشته قرآن ده قرآن به صحیح طریقې سره وایي چاته الله پاک وس ورده بالکل ښه خبره ده قرآن ارو قرآن تراویح سنت تا ښه عمل ده ثواب ده قرآن تراویح چې ختم سي بهترین عمل ده سنت تا ثواب ده خو قرآن صحیح ویل صحیح مخارج سره تلفظ سره ادا کول دا فرض ده که جان بوجھ کر تا قرآن سره زیاتوب وکړای قرآن دی غلط ویلای ایمان خطر دی ده الله دې معافي وکړي وړه داسې نه خو اکثره داسې حافظاني روزې چې قرآن تراویح ورکوي موږ خپله پسې کړي دي خپله مه کتلي دي چې قرآن وایي نو په ټکي باندې بیا پوه نه سي دوره زیات سپیډ نیولی دوره زیات سپیډ چې هغه ظلم قرآن سره وکړي چې هغه حرام ده قطعا ناجایز ده د قرآن ویلو ضرورت نشته دو تراویح ویلو ضرورت نشته دغه تراویح چې ته تراویح په وجه نه قرآن سره ظلم وکړې قرآن به صحیح وایي ښه خبره ده ویلای سي خو چې داسې دی چې ته ثواب نه ګناه نه کړې ډېره قرآن صرف دا ته ختم کا بتا تو والا قرآن صرف ختمول نه دی نن سبا اکثر نوجوانانو ته قرآن صحیح نه ورځي ځکه چې صحیح ویلای نه ده استاد یې دا مندلای دا زمانو نه ختم ده لا داسې استاد نه ختم ده چې هغه ته بخپله نه ورتلای نو افسوس تا چې ما ته نن انګلیش راځي ما ته هر زبان راځي ما ته هر طریقه راځي خو که نه راځي بیا قرآن نه راځي که نه مې دزده ده نو قرآن نه دزده حالانکې قرآن اصل کتاب ده قرآن زده کول دا ضروري دي قرآن په باره چې به تا نه پته کېږي چې تا قرآن څرنګه ویلی ده تا کومې طریقې باندې قرآن ویلی ده دې ته قرآن ویل نه سي چې تا بس صرف ختم کړای دا توره دی والا اکثر کراچي راشي بیا قرآن ختم کړي بیا پلاران سبق په پرېږدي وایي قرآن ختم کړای سبق په پرېږدي زما سکول خو بیا نه و تر باندې پېښای کالج خو بیا نه و تر باندې پېښای ولې قرآن ختم کړای بس صرف د دې بوله ده قرآن ختم کړای چې قرآن تلفظ دې نه صحیح کړي قرآن مخرج دې نه صحیح کړي ته صحیح طریقې سره قرآن نه صحیح ویلای چې ته په طوا اور په غوا چې فرق نه سي کولای دال اور ضاد چې فرق نه سي کولای سین اور فا چې فرق نه سي کولای نو د قرآن کوم ضرورت ده دا قرآن نه زده کړه ایسے بس لګي د ځان دې توتی جوړ ده او برای نام دې قرآن ختم کړه قرآن بس زکیا تلفظ بس زکیا چې دا ټکا به دلته زه وایم دا ټکا به په دې طریقې باندې وایم دلته بیا په دریغو دلته بیا شګو دلته بیا شټو دا کوم حروف تا
دلتا بزو مت کو کے بیان کو غنہ دا کو کے بیان کو دلتا اظہار دا کہ اخفا دا دا لحن جلی دا کہ لحن خفی دا پا دیر جان پوئے کیا مشکل ندا خضر من داور چہر زبان زکاولیسو قرآن زکاولیسو چہر طریقہ من زکاولیسو دیر جان خبروائسو چه دا لحن جلی چشتا ہوئی لحن خفی چشتا ہوئی دیر امامان دین دی خبر دیر عیسیٰ جان دین دی خبر چه لحن جلی چشایدہ لحن خفی چشایدہ اظہار چشایدہ اخفا چشایدہ چیرتا بزا کم مت کو چیرتا بیا چٹو چیرتا بزا دریزو چنا منے بزا قرآن ہوئے نو اللہ کریم نے مفت قرآن صحیح طریقے سے رضا قولو توفیق نصیب کی اللہ پاک کے رمضان مبارک امیاس پھٹول مسلمانانو باندې بخیر و عافیت سره راولي